نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو نه بدترینه سزا یعنی سخت سزا به هغه کس له ورکولی کېږي که مور ده او که پلار دی چې چا خپل بچي د قرآن کریم نه دی ښودلی چې چا خپل بچي د حدیث نه یې ښودلی چې چا خپل بچي ته مونځ نه دی ښودلی ټول نه بدترینه سزا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه مور له به ورکولی کېږي چې کوم خپل لور ته قرآن نه دی ښودلی حدیث یې ورته نه دی ښودلی مونځ یې ورته نه دی ښودلی هغه پلار له به ورکولی کېږي کم پلار چې خپل بچي ته قرآن نه دی ښودلی کم پلار چې خپل بچي ته حدیث نه دی ښودلی او کم پلار چې خپل بچي ته مونځ نه دی ښودلی هغه پلار له به دا بدترینه قسمه سزا ورکولی کېږي د محشر په ورځ باندې ځکه ربیع بصري وایي که نه وایي زما په ورځ او شپه کې یعنی 24 घंटों کې ما 1000 زر رکعته مونځ به مې کو په 24 घंटों کې د سحر نه والا تر بل ټیمه پورې یعنی 24 घंटे ما برابر کړلې او ما په دې کې زر رکعته مونځ کو زر رکعته به مې برابر کړل اوس موږ او تاسو وګورو موږ خپل دغه فرض مونځ چې دی هغه په صحیح طریقې نشو ادا کولی هغې ته 10 منټه ټایم نشو ورکولی او دا ربیع بصري وایي چې ما به زر رکعته کول په 24 घंटों کې او بیا ورپسې عجیبه خبره خپله دا کړي چې ما به دا مونځ د دې لپاره نه کوه چې ما ته پرې ثواب میلاو شي یا ما ته پرې جنت میلاو شي یا پرې ما د دوزخ نه الله تعالی بچ کړي ځکه دا ډېره نیکه ښځه وه د دې یو فیره د دې په درس کې به ډېر خلک ناست وو یو پیره چې چا تپوس وکړو چې ته د دومره نیک اعمال کوې ته په دې باندې الله تعالی نه جنت غواړې او که دنیا پرې غواړې رابعه بصري ورته ښه اسان جواب ورکړي وایي نه پرې الله تعالی نه جنت غواړم او نه پرې الله تعالی نه دنیا غواړم یعنی رابعه بصري ورته وایي چې مال الله تعالی کومه دنیا راکوي که نه نو دا د الله تعالی کفارو ته ورکړي کافرانو ته الله تعالی دا دنیا ورکړي او چې کوم جنت الله تعالی مال راکوي نو هغه جنت ته الله تعالی مسلمانانو ته ورکړي او رابعه بصري وایي چې ما ته د الله تعالی خپله رضا را نصیب کړي نو دا وایي چې ما به دا زر رکعته مونځ کوو ما دې دپاره نه کوو چې ما له الله تعالی ثواب راکړي لیکن ما به صرف په دغه یو نیت باندې کوو چې سبا له د محشر ورځ شي او ټول انبیا کرام ولاړ وي ټول محشر خلک ولاړ وي ټول خلک را جمع وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ولاړ وي او زه د نبی علیه السلام یو ادنا امتی ښځه زنانه چې خپل دغه مونځ پیش کړم چې الله رسوله دومره مونځونه ما په ورځ کې کول وی هغه زما سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم یا نبی علیه الصلاة والسلام وی زه وایم چې زما د پیغمبر علیه السلام سر د ټولو انبیا کرامو د چوت شي زما د پیغمبر سر ښکته نه چې هغه ووایي چې او زما د امت یوه ښځه ده د ادنا درجې زنانه ده خو لیکن هغې به دومره مونځونه کول په ورځ او شپه کې په 24 घंटों کې زر رکعته مونځ به مې کوو وی دا د ثواب دپاره نه کوم او قسم دی که دا د زه د ثواب دپاره کوم ثواب دپاره نه کوم چې ما د الله تعالی جنت راکړي چې صرف د دغې لپاره یې کوم چې زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محشر په میدان باندې په تمام انبیا کرامو کې فخر وکړي په ما باندې چې زما نبی صلی الله علیه وسلم دا څه وکړي دا یو فخر زه محسوس کړم او بیا یو کس دی هغه خپله واقعه لیکي چې د رمضان مبارکه میاشت ده موږ ته د روټو پخولو ضرورت و په کور کې نو زه لاړم بهر یو کس مې کته چې موږ له څوک مزدور راشي روټۍ راله پخي مې اسمهانه پیسې به وله ورکوم دې چې کله ووته د کور نه نو لاړ یو کس یې واغستو ډېر په کم قیمت باندې او دا جوسه هم داسې غونې کې ښکارېدله چې لکه دی چېرته چا نه راتښتېدلې یعنې پټ شوی یا دی په تنهایۍ کې پاتې شوی داسې غونډې کې ما باندې لګېدو وی بهر کې ما هغه واغوست را مې وستل وی ورځ تېره شوله چې کله شپه راغله وی د ماسخوتن مونځ هم وشو وی دی لاړ خپلې کمرې ته مونځ باندې ودرېدو چې کله په لومبي رکعت باندې ودرېدو وی ده شروع کړله چې کله په لومبي رکعت کې سوره بقره وویله ټوله وی زه ورته حیران دی به اوس بس کوي اوس به بس کړي بس مونځ به ختموي وی ده په لومبي رکعت کې په یو رکعت کې ټوله سوره بقره وویله 2 نیم سپارې هغه یې وویله وی دویم رکعت فاصله سوره عمران شروع کړو وی زه په دې باندې سوچ کوم چې اوس بس کړي هغه نه بس کړي وی په دویم رکعت کې سوره عمران هم ختم کړو وی دریم رکعت شروع کړو وی چې دریم رکعت سوره نساء وویله او یو اوږد ساه واغستو نو چې کله دا مونځ تمام کو نو چې بیا دوباره نیت تړي نو سوره ابراهیم هغه شروع کړو 14 سپاره یعنی هغې ته پکې ورسېدو وی چې کله سوره ابراهیم شروع کو دې آیات ته ورسېدو
ويسقى من ماء صدید الى آخره. چې کله دې آیات ته ورسېدو نو بېهوشه شو او راپرېوتو، په ځمکه باندې راپرېوت. زموږ د کور ټولې زنانه نارینه موږ راجمع شو، په منډه باندې رالو چې څه چلو شو سړي له په یره کې وو چې رالو نو ده چې څنګه دا آیات ختم کړلی ویسقى من ماء صدید، چې دا آیات یې څنګه ختم کړو راپرېوتو، نو د راپرېوتو سره بس د ده نه روح لاړه، کیسه ختمه شوله. وی دی هغې نه بعد چې دی موږ وکتو بس دی وفات شوی دنیا نه، هغه روح چې دی هغه ته نه تللی و. نو موږ انا لله و انا الیه راجعون ووې او بیا هغې نه پس د کفن دفن وکړو. یعنې د هغې به د موږ سره دومره پورې شوق او دومره پورې به انتها محبت به چې هغې به د خپل منځونه په دغسې طریقې کول. نو ځکه ربی بصري وایي چې زه رکاته مونځ به ما کو، خو بیا به هم په هغې باندې څه ومه ما وایي چې زما د عمل لږ سیوا شي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بله خبره وکړله، د مزګزار دپاره 3 صفتونه دي. د مزګزار دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم سړی چې مونځ کوي نو الله تعالی به دله 3 انعامه داسې ورکړي، 3 صفته به ده کې داسې راشي چې هغه به د هېرېدو نه. یو دا چې د اسمان نه واخله، د اسمان نه او تر ځمکې پورې، یعنې د دغې بني آدم تر سره پورې او د ده نه ښي طرف ته ګس سیټه شاته او روس مخکې ټول طرفونو ته وي ده تر حفاظت والا فرشتې هم ودرېږي. بل دا دی د الله تعالی په رحمت کې راشي، یعنې دی د الله تعالی په رحمت کې وي. او درېیمه خبره فرشته په خپله کې وی موږ وایو چې کله دا بني آدم دی مونځ ته ولاړ دی او په دغسې طریقې سره مونځ کوي نو فرشتې خو د حفاظت ته ودرېږي او الله تعالی رحمت پرې راورېږي. خو درېیمه خبره عجیبه دا ده چې کله دا بني آدم مونځ ته ولاړ دی او دی مونځ کوي، دی د الله تعالی سره خبرې کوي، دا مونځ د الله تعالی کلام نه خبرې دي سره خبرې کوي. نو موږ په دې کې یو چې دی به څنګه دا مونځ ختموي. یو دغه چې دی عاشق او معشوق یو بل سره اړم وي، دا خبرې به څنګه ختمې شي او څومره ښکلې خبرې او ختمېدو والا نه وي. نو موږ وایو چې دی دا بنده ولې دا مونځ ختموي، دومره ښکلی کلام پکې وایي 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 او د بیا خبره ختمه کړي. نو ځکه یې وفرمایل چې دغه مونځ چې دی دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو یخوالی دی، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو یخوالی دی. او دغه مونځ چې دی دا انسان د بېحیایۍ د ناروا کارونه ټول نه منې کوي. ځکه وفرمایل الصلاة معراج المؤمنین ورته ووایي، مؤمنین ورته ووایي چې دا مونځ څه دی، دا د مؤمن معراج د مؤمن دپاره. نو دومره افضلیت الله تعالی د بني آدم ته ورکړلی په مونځ باندې. او بله خبره ده چې په کور کې یو کس مونځ نه کوي، یو بېلمازی، نو بېګا مونږ هغه واقعه بیان کړې وه چې یو بېلماز سره څومره نحوست په کور کې راځي. چې مونږ او تاسو په خپل کور کې، په خپله محله کې، په خپل کلي کې په ټولو باندې د مونځ اهتمام شروع کړو. ځکه دا لوی عمل دی چې الله تعالی زموږ او ستاسو دغه مونځونه چې دا خپل په دربار یې قبول او منظور کړي.